د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیلي رستم سوري لاندې د خدای بخښلي جواد احمد شهید په یاد کې یو تعزیتي ریفرنس تابعه شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند ضلعي تحصیل عهدهدارانو، کارکنانو او عام ولس په لوی کچ کې ګډون کړی و. دې تعزیتي ریفرنس ته پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان خوتي، میر مردان حمایت الله مایار، ضلع مردان صدر عمران ماندوري، ضلع مردان سینیر نائب صدر سید محمد سهیل باچا، تحصیلي رستم جنرال سیکرټري احمد علي خان او خدایي خدمتګار خانداد خان وینا وکړه. امیر خیدرخان خوتي وویل چې خدایي خدمتګار حاجي خانداد خان او د هغه بچو نورداد فرحات چې کومه لویه قرباني ورکړې موږ هغې ته سلام پیش کوو. د جواد احمد شهید د بدن 15 غړي اتیا کول لویه قرباني ده. دا د علاقه سودم رستم او خدایي خدمتګار تحریک لپاره فخر دی. چې نن سل کاله پس هغه تحریک سره تړلې داسې خلک شته، د هغه مشرانو داسې وارثان شته دی چې هغوی بله لار خپله نه کړه. هغوی هم د هغې مشرانو په لار خپل سفر جاري ساتلی دی او چې څنګه د دې پلرونو د دې نیکونو د باچا خان بابا سره په شریکه د الله د رضا لپاره د الله مخلوق خدمت کړو. زه په دې فخر کوم چې نن د خاندان ورور او د خاندان هم د الله د رضا لپاره د الله د مخلوق خدمت جذبه برقرار وساتي. او بیا په داسې عمر کې چې په کوم عمر کې جواد خان شهید د دې نه جدا شو، دا یو ډېر لوی ازمایش. که زما د بچي په وجه باندې یو بل انسان ته ژوند ملاوېدی شي، نو زه د خپل بچي لږ سوچ وکړئ، د خپل بچي سترګې خو ډېره لویه خبره ده، د خپل بچي یو باڼه څوک چاله ورکړي، د خپل بچي ځیګر، د خپل بچي ګردې، د خپل بچي د وجود برخه او حصه، دا ډېره لویه جذبه او دا ډېره لویه قرباني غواړي او دا ډېره لویه سینه غواړي. او زه د الله شکر ادا کوم چې دا جذبه او دا قرباني بل چا نه بلکې د باچا خان بابا پیروکارو ورکړه. د دې دا قرباني او د دې دا فیصله د دې کور دپاره د دې خاندان دپاره هم یو ډېر لوی عزت دی، یو ډېر لوی اعزاز دی، یو ډېر لوی مقام دی. او که تاسو پرې سوچ وکړئ نو په حقیقت کې دا د دې تحریک دپاره د دې جنډې دپاره او زموږ د ټول دپاره یو ډېر لوی عزت او یو ډېر لوی مقام دی. مثال قایم کړ د نورو دپاره، که سبا خدای وکړه بل څوک داسې ازمایښت سره مخامخ کېږي نو دوی یو مثال قایم کړ چې هغه خلکو ته یو موقع وي چې هغوی د الله د رضا لپاره د الله د مخلوق خدمت وکړي. امیر خیدرخان خوتي زیاته کړه چې خدایي خدمتګار خانداد خان او د هغه کورنۍ چې کومه لویه قرباني ورکړې د هغې مثال نشته دی. د کیمره ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.